الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جملة آيان همی گفتا همی جملة آیان همی گفتا همی هست دانا رحمة للعالمين درود شريف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى زمائزانو نن 9 مئی 2025 مونگدلتا جامع مسجد بیت المعمور کراچی کی د جمعې د اجتماع په نسبت باندې راجمع بیان ستاسو وړاندې دارالعلوم محمدی موضوع باندې بیان روان چې دارالعلوم محمدی بنیاد چا کی ہو اور بیا دی دارالعلوم محمدی کی استاد کو شاگردانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چکلا دخانہ کعبی تعمیر مکمل کو حضرت اسماعیل دیویل بچیا یو بل دعا غواړو تا امین وایا زب دعا غواړم زکویل بچیا دا مونږ د مدرسې بنیاد کې خو دا جماعت دی کې اوس معلم ضروری ده امام ضروری ده مدرس ضروری ده لاسی اوچت ربنا وابعث فيهم رسولا
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت إبراهيم عليه السلام دعا غواړي، حضرت اسماعیل علیہ السلام ورباندې امین وای لاس اوچت کړو چې او زمونږ ربا او زمونږ پروردګارا جماعت خو مونږ مکمل کو کنه خانقاه بم جوړ کړه مدرسم تیار کړه او خدای د دې جماعت د دې مدرسې لپاره معلم ضروري ده، مدرس ضروري ده کنه، مفسر ضروري ده کنه، امام ضروري ده کنه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم زمون ربا ترى أولئك كنا دي أهل ما كوك كنا زما أولاد كي كنا دارت إسماعيل أولاد كي كنا رسولا منهم يو عظيم شان رسول چد ديني كنا اس دا رسول بچکڑ کنا يتلو عليهم آياتك دا رسول بدي دار العلوم محمد کی ناس دی تبستا دا قرآن آیاتنا اوروی کنا قرآن بورخی کنا ناظر باندی ويعلمهم الكتاب والحكمة دا كتاب دا قرآن كريم تفسير بورت بيانوي أحاديث بورت بيانوي كنا ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دا رسول دا پیغمبر با دا دی تزکیه کړي کنا دی بدگند واقائدونا دا غلط واقعدونا بیرا گرزوی کنا بیشک زمون ربا تچی غالب ذات کنا حکمتن والا ذات. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دعا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اکڑکنا دیر زمان فس اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را اولے گئی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدارت ابراہیم علیہ السلام مینس کے تقریباً 52 واسطے ہوئے 52 صدی پس دا دعا قبولش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو بیا اللہ پیغمبر جوگ مکہ مکرمہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل فرمائل صحابات ویل انا دعاء ابراہیم وبشارة عیسیٰ ورؤیا امی ویل او صحابہ کرام جناب رسول اللہ فرمائل ویل او صحابہ کرام زد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعایما زکر ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نزغستے وما وبشارة عیسیٰ
زدارت عیسیٰ علیہ السلام بشارت او خوش خبری اما حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال مخکې بنی اسرائیل ته تقریر کړیو کنا د رسول الله بشارت ورته اورولې وو چې زمانہ وروسته به یو پیغمبر راشي کنا زمکه کې به محمد نوم به اسمانونو کې به احمد نوم به کنا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين داش قابل محبوب چکلارت عیسیٰ علیہ السلام ستادرات لون مخی شپک سوکال عیسیٰ علیہ السلام مخی قوم تتقریر کڑیو چو اسرائیل وزد خدای رسولی اما لا تاستر علی گلی اما ومبشرا برسول عیسیٰ علیہ السلام قوم طویل چی تاستا زده عظیم شان رسول خوش خبر در کاما یأتی من بعد اسمه احمد چی آغا رسول بزمان رست راجی نم بیزمکا کی محمد وی اسمانونو کی با احمد وی کنا ورؤیا امی جناب رسول اللہ فرمال چزا دخپل فلار حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا یما دا عیسیٰ علیہ السلام بشارت یما ورؤیا امی دخپل مور خوب یما کنا دخپل مور خوب یما دا جناب رسول اللہ والدہ محترمہ حالت امنہ حالت حمل کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حالت امینی خیٹ مبارک کیو حالت حمل کی دا رسول اللہ مور خوب اکتا ہے چی زمان دا دی خیٹ نا یو نور اوتا ہے یو رانا اوتا او دی رانا کی د شام بنگلی چی کمی وی اغا دولی روخان شوی ما ترخ کارش دا دی خوب تعبیر مطلب داو چی دا کل پیداشی دا معشوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت بشام ترس شام بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت مرکز گرزی دا اسلام مرکز بگرزی نو رسول اللہ فرمائے چا انا دعاء ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی دارت ابراہیم علیہ السلام دعا خدای قبول اکرائے بنیاد دا مدرسی دا دار العلوم بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود کنا او بیا تدی دار العلوم لفارا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نا محمد عربی اغسطے کنا چه خدایا دی مکی والو کی زما اولاد کی دا اسماعیل اولاد کی او پیغمبر اولیگا آبدی خانہ کعبہ کی دی مسجد حرام کی
دی دارالعلوم کی با خلقو دستا قرآن خی تفسیر باور خی احادیث باور خی دا خلقو رہنمائی تزکیہ بکڑی کنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راؤلے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خانقہ بھی امام جوشو کنا مفسر جوشو کنا اس دتی دارالعلوم محمدی بیا طالبان څوکو شاگردانی څوکو داسی شاگردان لگ وقت کی 13 سال زمانہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل دارالعلوم محمدی کی داسی شاگردان تیار کو چدارت آدم علیہ السلام نراوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری 1,24,000 انبیاء داسی شاگردان نو تیار کر اول شاگرد چوکو ابو بکر صدیق اول شاگرد څوک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر مانا دا بکر پلار دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کنیت دیتا عربی زبان کی کنیت وائی چی پلار طرف تا یا زوی طرف تا یا لور طرف دی نسبت اکڑے دیتا عربی کی کنیت وائی دا ابو بکر صدیق خپل نام نو دا یا کنیت تو ابو بکر صدیق خپل نام چو خپل نمی در تا معلوم دا ابو بکر صدیق خپل نام چو او دا پلار نمی چو دام چرتا اوریدلی دی راروانی جمعیتا دا یاد کئی بیامات ہوئی چی دا ابو بکر صدیق بل نام چو دا فلار نم یچو ابو بکر یا نام نو دیبانی مشہورو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول شاگرد ابو بکر صدیق تیار کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن العاص حضرت صحیب داسی شاگردان جناب رسول اللہ تیار کو چیو پیغمبر اخبر مدرسہ کی داسی شاگردان تیار کرنو کنا داسی شاگردان تیار داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ وقت مشقت اور محنت تو صحابوتی قرآن پڑھاؤ اس دیو ابو بکر صدیق ایمان داد آدم علیہ السلام نراوال عیسیٰ علیہ السلام پوری دیو پیغمبر امت کی دا چام داسی مضبوط ایمانو لکه د صدیق اکبر چو غاری سور کی چی کلا
رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق پناه واخیسته د رسول الله سر د صدیق اکبر په پتون باندې مشرکین رالو د غار نه لاندې ګرځي ابو بکر صدیق په ځان نه یریدی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او یریدی ویل یا رسول الله فداک ابي و امي مشرکان وغد لاندې ګرځي کلګه داس دې غار ته او قتل کنا تاسو ورخار شي تکلیف بدر ته ورسې کنا جناب رسول الله ورتویل ما ظنك باثنين يا ابا بكر الله ثالثهما ابو بکر استا څه ګمان د فتو باندې چغد و ما وتایو کنا الله ثالثهما دری امر سر الله دا څومره چې دی غار کې الله ما سره دا دومره تا سره دا کنا لا تحزن ان الله معنا ابو بکر فما باندې غم مکړه ما باندې مېره غکنا الله ما وتا تو سر دل تغار کدا الله بزم عبادت کړي جناب رسول الله ابو بکر هم ځان سره شامل کو کنا چې ان الله معنا الله ما وتا دوالو سره د کنا حضرت موسی علیہ السلام ته چې کله الله فرمایل چې مصر نه هجرت وکړه بنی اسرائیل ځان سره بوزه قوم دي په لوګونو بنی اسرائیل چې لاک نوم زیات د سبي صادق وقتو د فرعون او د فرعون لشکر عمر پسې ورسېدی مخکې دریاب راغی بنی اسرائیل چې داسې وکتل چې وروسته زموږ دشمن فرعون را پسې راورسېدی وړاندې دریاب ده دا خو مونږ گرفتار شو د 6 لاک نه زیات بنی اسرائیل ټولو جوړل قالوا يا موسى إنا لمدركون قالوا يا موسى إنا لمدركون چلک نزیاد بنی اسرائیل پجڑاو ویل او موسیٰ تاویل چی جرت گستا سر روانی داخو من گرفتار شو یو طرف تا ڈانگ دا یو طرف تا ڈانگ دا بل طرف تا پڑانگ دا درستن فرعون دا ڈنڈے سر را ارسے دی مخی دریاب دا من بزکم خواکنا حضرت موسیٰ اخپل امسا اوچت اکڑا وی چک دی وقف دی خیرتو دا خدای پزاتم یقین نشتکنا ان معی ربی سیہدین ویل ما سر زمان رب دا واحد متقلم سی غیر آولا ویل ان معی ربی سیہدین ویل ما سر زما رب دا موسیٰ ویل زما رب دے دریاب کی زر لار رات جوڑ کڑی بنی اسرائیل یہ ځان سره شامل نکړو او حالتا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ځان سره شامل کو جمع متکلم سی غیر آوڑا ان اللہ معانا ان اللہ معانا جمع متکلم سی غیر ابو بکر ما اتا دوارو سرز خدای دلتشت موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی ما سرز ما رب بنی اسرائیل ځان سره شامل لک زکا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ځان سره شامل کو موسیٰ بنی اسرائیل ځان سره شامل نکو
ځکه د بني اسرائیلو ایمان د ابوبکر د ایمان په شانو د ټولو اسرائیلو ایمان د ابوبکر په شانو ځکه رسول الله ځان سره شامل کو موسی صرف ځان ته واحد متکلم صغه راوړه چې ان معي ربي ما سره زما رب ده تاسو ټی زنانی بني اسرائیل ته ویل تاسو ټی زنانی کنه تاسو جاړئ نار می داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دارالعلوم محمدی کې داسې طالبان تیار کو لکه ابو بکر عمر عثمان علی وغیره چې تمام انبیاء امتونو کې مثال نشته د آدم نه والا عیسی علیه السلام پورې دا ټول انبیاء کرام امتونه چې راجمع کړي د دې ایمانونه راجمع کړي غیرتونه راجمع کړي د یو ابو بکر د ایمان مقابله نشي د یو عمر د ایمان مقابله نشي کړی د یو عثمان د ایمان مقابله نشي کړی د علی د ایمان مقابله نشي کړی بیا هغه طالبان چې رسول الله تیار کو چې الله یې په خپل صفت کړ اوس که تاسو خیال کړی وي دلته زموږ د پاکستان مدرسې علما ټول کال طالبانو ته فرایي کړي چې د دستار باندې وخت راشي نو بیا یو مشهور لوی عالم را وغواړي هغه عالم تقریر شروع کړي تقریر کې د مدرسې د محتمم هم صفت وکړي او د محتمم او د اساتذه خدمت هم بیان کړي چې میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب شیخ الحدیث فلان محتمم صاحب کو کہ جس نے اپنے مدرسے کی چار دیواری میں ایسے علماء ایسے طلباء کو تیار کیا ہے محتمم صاحب خوشحال ټول خوشحال بل کال بیا دغه مولا را غواړي چې دا زما صفت کړي چې کوم مولا کوم خطیب دا محتمم صفت ډېر بیان نه کړي هغه بیا تقریر ته نه راغواړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مدرسه خانه کعبه مسجد حرام کې داسې طالبان یې تیار کړو چې د چا مولا د تعریف د تقریر ضرورت نو کنه د باران جبريل الله را اولېږي چې جبريل الله شاه الله بخبل ورته جبريل لاشا زما دا تقریر محمد یا عربی ته ورسوا چې تا داسې شاګردان تیار کړي دي کنه چې برزت نه خوشاله یم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون محبوبتا داس طالبان داس شاگردان دی تیار کو چه رضی اللہ عنهم ساده شاگردانون علاوه زرازیما ورزو عنه ستا شاگردان صحابه کرام زمان رازی دی دا څوک دی دا صحابه دا ستا شاگردان در حقیقت کی تا څه تیار کړی دی اولئک حزب الله
دا در حقیقت کی محبوبا دا تا زما فوج تیار کړی دا دا ستا شاگردان محبوبا دا زما فوج دا اوس دا زما فوج شتا تیار کو دا بسنگئی کنا غالب ببی کمغلب ببی الا ان حزب الله هم المفلحون ان حزب الله هم الغالبون محبوب دا زما فوج بهر زی غالبی گور داستا تیار شوی طالبان شاگردان چه دی محبوبا گورا دا 313 دا ابو جال فوج 1000 کنا دا زما فوج تا شاگردان ور باندې غالب شو بدر کی هم احد کی هم تبوک کی هم کنا خندق کی هم هر میدان کی داستا تیار شوی شاگردان غالب شو کنا گورا لای صفت بیان کو چې محبوبا تا ډېر ښه شاګردان تیار کړي دي او دا شاګردان دي تیار کړي دي د رسول الله علی صفت بیان کور سره محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود محبوبتا دیدار محمد کی دیداس شاگردان تیار کر دی محبوبتهم اوستا شاگردانهم اشداء علی الكفار د کفار مقابله کې ډېر سخت استعمال غری کنا رحماء بینهم خپل مینس کی او په بل مهربان دی محبوبا کل رکو حالت کیوی کل سجدی حالت کیوی کنا د تندونا او د مخن داسی نور خکاری د سجدو د اثر نکنا هر عمل چه داستا شاگردان کڑی د دی مقصد سوی کنا یبتغون فضلا من الله ورضوانا محبوب د دی د هر عمل نه مقصد زما فضل او زما رضاوی رسول الله خپل دارالعلوم محمد کی دا شاگردان تیار کو چې الله ورته فرمایل چې فکفار او سختی خپل مینس کې مهربان اوس مسلمان 52 اسلامی ممالک دمره لغندی د سنبای پشان د سنبای پشان اسرائیل دی 52 اسلامی ممالک حکمرانان تینا ٹھزونا اچ آغا اسرائیل چه علاوی فباؤ بغضب على غضب دا خدای غضب بای پتی باندی مسکینت بای زلیل بای زکا چه دا 52 اسلامی ممالک و حکمرانان دا مسلمانان دی کنا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو بغالب ای خو بشرط شئی چه تاسو که ایمان بکن نازمون دیو که 52 اسلامی ممالک و حکمرانان دا جمع کرا بین الاقوامی کانفرنس اجلاس کی چناسی دا مسلم ملک دا حاکم او دا کافر ملک دا حاکم فرق نکی آخری ٹھکائی واؤ رہی
معنی روم فرمای چې زاهد شو دی زاهد شو دی شیخ شو دی دانشمند این جمله شو دی ولی مسلمان نشو دی زاهد شوی شیخ شوی بزرگ شوی دا ټول صفات په ځان کې راجمع کو ولی مسلمان نشو دی مسلمان لا تر اوسه نه کړ حضرت حکیم الامت تانوی رحم الله فرمایي چې دې شعر کې زله تبدیلی راولم چې زاهد شو دی شیخ شو دی دانشمند این جمله شو دی ولی انسان نشو دی زاهد شوی شیخ شوی ځان ته دانشمند او خیارم وایه د هر څه شوی لیکن زه وایمه ولې انسان نشو دی تر اوسه ته انسان شوی نه که نه ګوره اسلامي ممالکو کمرانانو ته چې شکلونو ته ګورې د چا شکل به د میلو په شان وي د چا به د بندر په شان وي د چا به د هاتي په شان وي شکلونه د انسانانو نه دي که نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين